1980 نه ونیسه تر 2025 پورې په افغانستان کې جنگونه وسله، کله د روس خلاف جنگونه کېدل او کله د امریکای خلاف جنگونه کېدل، او موږ دړه نوجوانان افغانستان ته ورولږل او ورسره مودو ته تربیت هم ورکه، له کلاشنکوف نه ونچا تر میزایل پورې مودو نوجوانانو ته تربیتونه ورکړله. نو تا چې خیال دا چې وخت سره به په دې سوسایټۍ کې یوه داسې طبقه نه پیدا کیږي چې هغه به د جنگجو ذهن والی، هغه به جنگ خوښوي، هغه به لړایي خوښوي. نو آیا دغه طبقه موږ پیدا کړله؟ مدارسو پیدا کړله؟ دا تربیت چا ورکه؟ آیا دا تربیت له امریکې نه چې کوم فوج راغلی و هغه نه ده ورکړی؟ له نیټو نه چې کوم فوجیان راغلي و هغه نه ده ورکړی؟ آیا د موږ خپل ملک دا تربیت نه ده ورکړی؟ او یوه داسې طبقه یې په وجود چې راوستله چې هغه ټول ملک او ټولې معاشرې دپاره دردسر جوړه سله. نو نن دا وایي چې افغانستان نه دهشتګر راځي او په موږ باندې حملې کوي. په دې باندې سوچ وکړه چې افغانستان ته د دهشتګر د ورلږلي چا و؟ له 10 کالو نه ونچه په افغانستان چې امارت اسلامیه قایمولو دپاره جنګونه کیږي، نو امریکای خلاف تا سرحدات کولاو کړي وو نوجوانانو دپاره چې افغانستان ته دړه تله. بیا چې کله روس سره یې جنګ و هلته تا نوجوانان ورخلاص کړي وو، دړه افغانستان ته تله او تا داد ورکاوه. کله چې د بېنظیر بوټو حکومت و د پیپل والا، نو هلته بېنظیر بوټو ویله چې طالبان اچھے بچے ہیں. نو په هغه ټایم باندې خو طالبان اچھے بچے وو، او اوس چې کله تا ته در رتسله اوس طالبان اچھے بچے نه دي. اوس صورتحال دا ده چې له افغانستان نه موږ ګیلې کوو، شکایتونه کوو چې له هغې نه نوجوانان راځي او هلته یې مراکز دي او دلته دهشتګردي کوي. نو ټیک ته زه په دې خبرې پوهېږم چې دا شکایت په خپل جي باندې صحیح ده، خو لیکن د دې شکایت ازاله خو پکار ده، دا به څرنګه کول پکار دي. په دې باندې غور او سوچ او فکر کولو ضرورت ده. او زه دا نه غواړم او په دې خبرې باندې ناراضه یم چې په افغانستان چې دی مسلح جنگجو هغه د پاکستان ته راځي او اج د پاکستان چې حملې کوي، کاروایانې دې کوي. نه خو مذهبي جماعتونه دا غواړي او نه چې کومه دي عوام دا غواړي. او د علماو والیو ټولای هغه افغانستان ته تللی و او هلته یې خبرې وسلې، په تجارت باندې خبرې وسلې، په دهشتګردي باندې خبرې وسلې، په هر موضوع باندې خبرې وسلې، او د ټولو مسایلو حل روباسه واپس راغی. او د پاکستان حکومت، د پاکستان جرنیلانو، د پاکستان سیکرټري خارجه هغه شاباشای ورته وویله او ورته ویله چې اوس په دې حل چې پکاري چې حل یې وباسو او په 200 ملکانو چې امن او امان راشي. نو علماء ورته وویله چې دا د سټیټ ذمہواري ده، دا یې موږ ذمہواري نه ده، 200 ریاستونه د سره چینی او په دې باندې د خبرو وکړي. البته علماء ورته ویله چې کچېرې موږ ته ضرورت وي نو موږ هر قسم تعاون دپاره حاضر یو، تعاون تاسو سره کوو. نو په کار خدا ده چې د پاکستان حکومت له هغې موقع نه فایده اخیستې وی او علماو چې کومه قرباني ورکړې وه نو خبرې اترې کړې وې، مذاکرات یې کړي وې چې هغه ته عملي جامه ورپېناو کړې وې. او له دې نه غټ مخته سوال دا ده چې پاکستان 78 سال راسېدا غواړي چې د افغانستان او پاکستان د تعلقات ښي. ظاهر شاه نه ونچا اشرف غني پورې مسلسل د انډیا او افغانستان تعلقات بهتر دي، او تر 78 سال نه ونچا تر اوسه پورې د پاکستان او د افغانستان حالات نه صحیح کیږي. په خپل منځ خوږلت محبت تعلقات نسته دي سره، ماسیوا د امارت اسلامیه نه چې کله امارت اسلامیه راغلی په افغانستان چې بیا پاکستان افغانستان تعلقات شسلی دي. خو اوس چې خبرو باندې خپل منځ اختلافات سره راغله نو پاکستان په افغانستان باندې بمباري وکړه او بمباري یې هلته په افغانستان چې د دارالخلافې کابل باندې وکړله. کچېرې په بل ځای باندې سلی وی خو شاید بیا به افغانستان دا ویلي و چې په دیهاتو یا کلو چې وکړله. نو تا بمباري وکړله او په کابل باندې دې وکړه، دارالحکومت باندې دې وکړه. کچېرې دغه شی بمباري په اسلام آباد باندې سلی وی نو بیا به دې تا ول څه حال و او څومره زور بیا درکاوه. نو دا خو تا اخري حدود چې دي ا دې کراس کړله.
اوس که ته دا وایې چې ما افغانستان چې دهشتګردو ټکانو باندې حملې وکړلې او جان دپاره دا جایز ګڼې، نو دغه حملې خو په باولپور چې او په نورو مرید کې چې انډیا وکړلې، نو هغه باندې خو ته الزام لګوي چې د دهشتګردي وکړه، د ظلم وکړه، د تیرای وکړه. او انډیا دا وایي چې ما خو په هغو ټکانو باندې حملې کړي دي چې په کومو ټکانو چې هغه دهشتګرد و چې هغه کشمیر چې په ما باندې حمله کړې وه. بیا چې کله ایران په بلوچستان چې حملې وکړلې او ته دا اعتراض کوي په ایران باندې چې بلوچستان نه چې کوم دهشتګرد راځي اهل ایران نه راځي، لا د ایران په لارې باندې راځي، نو ته خو په ایران باندې حملې نه کوي. نو د خدا مطلب څه چې ته د ایران مخه نه وینې، ځکه ته په ایران باندې حملې نه کوې، لا یې نسې کولی. افغانستان تا ته کمزوری ښکاري ځکه ته په ده باندې حملې کوې. بله خبر ده چې افغانستان نه یقینا چې کومه دهشتګرد راځي حملې کوي، موږ د دې مذمت کوو او عوام د دې مذمت کوي او په دې باندې ناخوښ یو. خو لیکن یوه المیه ده، یوه پریشانی ده چې په دې باندې موږ ډېر زیات افسوس کوو چې حملې خو له افغانستان نه کسان راځي او دلته دهشتګردي کوي. نو د ریاستو خپل منځ چې ټکر د مقابله یې د سره د افغانستان حکومت پاکستان حکومت تا خو ته چې کومه تر 40 نه زیاتو کالو پورې کوم مهاجرین د افغانستان والو اوسي، ته د هغو حملو والبړاس له مهاجرینو نه ولې باسې؟ تا عاجله ته ورکړله او فورا د افغانستان ته ورسوله. حالانکه مهاجرین چې ته ګرځوې په پاکستان چې دا ته چې په دو باندې احسان نه کوي، تا ته له UN نه فنډونه راځي، تا ته IMF نه فنډونه راځي، تا ته WHO نه قسم دارو راځي د دو افغانیانو دو مهاجرینو دپاره، تا ته راشنان راځي، تا ته کمبلې راځي، تا ته غوړي راځي، تا ته کمبلې راځي، هر قسم سهولیات د دو په نام باندې راځي. اوس خو تا چې کومې ادارې ورته جوړې کړې وې، ته هغو ادارو معلومات خو وکړه چې چیف ناونچا تر کلاس 4 پورې تر کلارک پورې د دو افغانیانو دو مهاجرینو وال مالونه یې وخوړل، هړه پې کړله، په ټرکو چپل راغلي دي، خوړلي سلي دي، په ټرکو غوړي راغلي دي، ختم سلي دي، خوړلي سلي دي، خرڅ سلي دي په پاکستان چې په بازارو چې په ټرکو کمبلې راغلي دي، هغه خوړلې سلي دي، هغه حکومت په خپل منځ سره تقسیمې کړي دي، خرچې سلي دي، په کباړ چې نیلام چې خرچېږي د دو ول حقوق وایي. نو دا احسان ته مه پکوه چې زه تا سره دا ښېګړه کوم چې ځای کې چې ته بړاس د افغانستان حکومت ول بړاس ته د مهاجرینو نه باسې. بیا چې یو شیډول پکاري، یو طریقې کار پکاري، یو مرحله پکاري، ته एकदम چې کومه دي د افغانستان ول مهاجرین هغه له پاکستان نه باسي. په دې باندې سوچ ته نه کوي چې 40 کاله دو دلته تیر کړل، دو دلته کاروبارونه وکړل، تجارتونه یې وکړل، داسې بینکونه دي چې د تا بینکونه که د افغانستان مهاجرین خپل سرمایه وباسي، د تا بینکونه به دیوالیه سي. په کار خدا ده چې تا د دو تجارت د دو معیشت نه فایده اخیستې وی، د تا په بینکو چې کومه سرمایه پرته ده له هغه نه د فایده اخیستې وی، چې ځای کې چې ته فایده خو دې نه ترې واخیستله، الټه دو باسې. بیا د تا په ملک چې د افغانستان تعلیم یافته خلک دي، دلته تعلیمونه وکړه، دو چې انجینیرز دي، ډاکټران دي، نوره د سکیل وال کسان دي، په کار خدا ده چې تا دونه فایده اخیستې وی، د دو هنر تا په استعمال چې راوستی وی، چې ځای کې چې ته د پاکستان نه باسې. بیا په دریم نمبر چې په دغه افغانستان چې ماشومان دي چې هغه 5م چې 8م چې 10م چې 12م چې تعلیمونه حاصلوي، ته چې افغانستان ته وروبېړې، لته دې ورکړله، افغانستان چې هلته تعلیمونه شته نه دي، که بیا شته دي، نو د ما نصاب او د افغانستان نصاب خو یو نه ده سره، نصابونه یې بدل دي سره. نو څرنګه به دا چې کومه دي هلته سبق وایي، تا د دغه ماشومه د دغه ظلمي وال مستقبل تباه که نه دی که تباه. لہذا زه حکومت پاکستان نه او نورو ادارو نه دا اپیل کوم چې کوم ظلم و ستم افغان مهاجرینو سره کیږي، دا ظلم و ستم دې نشي کوه چې کومه په دغه ترتیب باندې مهاجرین له پاکستان نه باسل سي او ظلم ورسره کیږي، نوجوانان باسل سي، هنرمند باسل سي، دغه رنګې طالب علمان سټوډنټ باسل سي، دو ته د یو میکانیزم یو طریقې کار جوړ کړي، په هغې طریقې باندې دی باسي. که دا طریقه کوي نو دا افغانیانو سره او مسلمانو سره، پښتنو سره او د موږ مسلمانو ورونو سره انتهایی درجې ظلم ده. لہذا له دې نه د اجتناب وشي.